الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د الله پاک چې بخونکی مهربانه دی. ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه یم زریاب خان د بنجوټ نیوز سره او تاسو ګورئ پروګرام د بنجوټ نیوز. کتونکو دا وخت موجود یم د سوات په ښایسته سیمه بنجوټ کانګلې کې چې دلته واورې شوي دي او ډېر ښکلی موسم دی او د غرونو لمنې د واورو نه ډکې دي او ډېر ښکلی موسم دی او موږ به ستاسو سره میله وهو د دې ځیګونو باشندگان او پوښتنه به ترې کوو د موسم په حوالې سره. نو راځئ موږ د خپل پروګرام مخ په وړاندې وړو. زموږ سره دا وخت زموږ سره موجود دی د دې ځای یو مشر، د هغه نه به هم موږ پوښتنه کوو د موسم په حوالې سره. نو ماماجي السلام علیکم. وعلیکم السلام. د ټول نه اول خو را سره خپله پېژنګلو وکئ، نوم یو څه دی او تعلق ته کوم ځای سره لرئ؟ تعلق د شارګاړۍ سره لرو. به لکه مخکې جمعې کې څونه واوره شوې وه او اوس لکه څونه وشوه؟ اوس خو لږه شي خو هغه یخ پکې ډېر سخت یخ دی، پکې ډېر یخ تکلیف ډېر زیات دی، ډېر زیات یخ دی. په بل جمعې کې لکه ډېره واوره شوې وه که په دې جمعې کې تاسو ته لکه ډېره واوره وشوه؟ په دې کې لږه شوې ده خو یخ یې زیات دی، بیا هم پوره ده، یخ یې ډېر زیات دی. صحیح ده، زه ډېره مننه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تر ټول نه اول خو را سره خپله پېژنګلو وکئ. ماماجي نوم یو څه دی او تعلق ته کوم ځای سره لرئ؟ زما نوم دی محمد غفار او اوسېدونکی یم د کانګلۍ. تاسو ته چې کومې دا واورې شوي دي نو لکه په پخواني جمعې کې ډېرې واورې شوې وي او که نه په دې اوسني جمعې کې ډېرې واورې لکه وشوې؟ ډېره واورې خو پخوا ډېرې کېدي، موږ واړه واړه خو واورې به پخوا ډېرې کېدي او اوس دا اوسنۍ واوره چې شوې نو په دې کې یخ ډېر زیات دی او واوره د نور کلني امرې نه ده شوې خو یخ پکې ډېر زیات دی. نو ستا د یادو لکه څونه واوره تا ته یاده ده چې لکه دلته شوې ده؟ یاره ما ته تقریبا د 3 فوټو پورې یاده ده چې دلته پخوا کېده. موږ واړه واړه موږ به په دې کوټو باندې به کور د مخې نه به موږ کوټې ته په واوره باندې ختو او اوس خو دومره نه ده شوې خو لکه یخني چې پکې ده نو اوس زیاته ده. لکه موږ د هغه بنجوټ نه رالو لکه په دې لاره خو تاسو ته لکه سودا مودا راوړل هم لکه ډېر ګران کار دی. نو لکه تاسو څه چل کوئ په دې واورو کې؟ موږ په دې واورو کې موږ ته نن سبزي نه وه او ما اوس چې نور تود شو نو هلک مې لېږل دی او مینګوري ته به تللی نو خدای خبر شه چې شپې له را رسېدی شي نه شي را رسېدی خو لکه مینګوري ته مې لېږل دی سودا ده او سهار د په سوري کې نه شو تللی او په غرمو باندې وتی دی او جو تکلیف راته دومره دی چې نور سره دې نشتی. دا تقریبا زمونږ څه مسالې راغلې وي تقریبا 20-25 کاله مخکې زمونږ دشمنیان یې معاملې راغلي. زمونږ دا ملک د دې ملک ماحول زمونږ نه هېر شوی دی. مونږ بار تلي وو او اوس بیا راغلي یو. مونږ ته د روډ مسله ده، ډېرو کسانو ته ووې لاړو جلسو له راوسته خو مونږ ته څه دغه ونه شو. په بجلۍ باندې زمونږ خلکو ځان غلی کړ دی، په روډ باندې زمونږ ځان غلی کړ دی. زمونږ واړه په سکولونو کې ناست وو داخلي وو خو مونږ هغه خپل زوړ پوزیشن سین کوو. هغه چې مونږ ملک ته رالو نو زمونږ له کاړو چا هغه دا ونه کړو. هغه ګران ایم پی ای دی، هغه مونږ راوستی دی، جلسه کړې ده په روز کال د کال نه ډېر وخت شو. هغه مونږ ته دا خبره کوي چې بس په دې موقع باندې ستاسو دغه کېږي او په دې باندې کېږي د روډ بندوبست کېږي د بجلۍ کېږي. زمونږ د نن تاریخه پورې نه یوه ستنه شوه نه مونږ دا کورونه جوړ کړي دي
او دا مونږ هم نه جوړولو مونږ ته د دې ځای پته وه خو واړه اړم شوي وي چې دا اوس خلک په وایي چې دوی خوار دي او دوی کور نشي جوړولی دوی داسې نشي کولی مونږ ته په 9,500 روپۍ 11,500 روپۍ مونږ ته په دې ځای د باجرۍ ډینه پرېوتې ده او دا مونږ دونه لار را په ډینه کې راوستي دي بیا چې دي نو بیا خره ولو پیسې ورکړي دي 1,500 2,000 روپۍ او دې ځای ته را رسول دي خو هغه مونږ لږ په موسم راغلي اوس په دې نن سبا وخت کې چې دی نه مونږ ځان له سبزي نشو راوړی دې ملک ته او مونږ په سهولتونو په ملکونو کې وخت تېر کړی مونږ نه دا چل هېر شوی چې ګنې داسې چل به بیا ګنې اوس تومانه یې خو واپس تللی نه شو د شرمه کنې واپس هغه ملکونو ته مونږ بیا نو دغه تکلیفونه دي راته د روډ راته دونه تکلیف دی مونږ ته اوس دغه د ښارګړۍ نه 3 کیلومیټره لار ده او په هغې کې مونږ ته یو سړی دا نه وایي لکه یوه بانه راته کوي یو ټایم راته ښه بل ټایم راته ښه مونږ په هفته پس ځو په 10 ورځې پس ځو او څوک کله د ځان سره یو بیایو کله د ځان سره بل بیایو دغه د بانجوړ تایاز چې دی 2 پیرې 3 دی د ځان سره بوت د کوکارۍ دی هغه د ځان سره بوتلو خو زمونږ څه لکه مینوالو دا وخت زموږ سره یو بل ملګری موجود دی او د ده نه به هم پوښتنه کوو د موسم په حوالې سره نو ماماجي السلام علیکم وعلیکم السلام د ټول نه لاول خو را سره خپله پیژنګلو کوي نوم یو څه دی او تعلق ته کوم ځای سره لرئ تعلق زمونږ د جامبیل سره دی او دلته په میلمستوب راغلی یم کانګلی ته نو لکه په جامبیل کې ډېر یخ خو که دلته ډېر یخ دی ماماجي دا طرف ډېر یخ دی انتهایي یخ دی تاسو ته هلته واورې شوي دي که نه دي چې هلته واورې نه شي دلته دا ځای یخ دی ډېر انتهایي دی نو دلته ته رالې په دې غرونو مرونو راواغوښتې نو لکه ډېر دغه به دې تېر کړی ځکه خویدلی را خویدلی به مې که نه او بالکل په دې غرونو باندې خو یخبند دی لار یخبند دی که دا وخت راوختو د کانګلۍ په بڼ په دې سر باندې موجود یو او دلته موږ ته میلمانه میلاو شو چې چکر له راغلي دي او دا ملګری زم سره موجود دی د نه به هم تپوسونه کوو د واورو په حوالې سره د موسم په حوالې سره السلام علیکم وعلیکم السلام ملګري نوم دې راته ووایه او د کوم ځای سره تعلق ساتي زما نوم حضرت عثمان دی زه کوکارۍ سره تعلق ساتم او نو تاسو خو چکر له لاړئ نو کته واورې ماورې وي او که نه وي که تاسو دلته کوکارۍ کې واورې شوي دي که نه دي نه کوکارۍ کې نه دي شوي صرف بره د غرونو کې شوي دي او بره جامبیل سایډ ته شوي دي زم نزدیک شوي دي لکه نو دلته رالې واورې ماورې دې انجوی کړې نو که ستا په دغه به څونه واوره شوي دلته مخکې له ډېره اوس لږه کمه شوي ده دویمه ورځ ده شین ده وي که نه نو دا وخت راورسېدم خاص د کانګلۍ کم بڼ چې دی او تاسو ته چې شاته کم د قبر ښکاري دا د کانګلۍ مبارک بابا چې و دا د هغه قبر دی او نور خو موږ د ده څه تاریخ ماریخ راته نه دی معلوم خو په دې قبر یې شاته 1982 لیکلی چې دا زموږ لکه د نیکونو د وخت بابا و چېرته او دا ډېر مشهور بابا دی نو موږ له خو د ده نور څه تاریخ ماریخ نه راځي خو لکه دا قبر موږ ته په دې ټولو مقربه کې غټ غونته کې ښکاره شو او لکه ډېر ښکلی وله جوړ کړی دی نو دا هغه د بابا قبر دی هغه خلک چې یادوي چې د کانګلۍ بابا نو دا شاته چې کوم تاسو ته قبر ښکاري زموږ نه شاته دا دا د کانګلۍ دا شاته چې کوم تاسو ته ښکاري دا هغه میدان دی چې د جنګونو په وخت کې پې هلیکاپټر راغلی و او په لومړني ځل باندې په دې باندې لینډینګ شوی او پوجیان به پې راکوزېدو د هلیکاپټر نه په رسۍ باندې نو دا اوس مکمل که مونږ وګورو د واورې ډک دی ګرانو کتونکو دا وخت مونږ راورسېدو د کانګلۍ بڼ ته او لکه مونږ په لاره هم ډېر ستړي شو او روډ هم د واورې ډک او دا لارې چې دي دا هم ډېرې لکه د لارې ډکې دي او مونږ خاص کر دا پروګرام د مسافرو دپاره وکړو چې زمونږ مسافر رونه د واورو نه محرومه پاتې شوي دي تللي دوبۍ ته څوک ملیشیا ته دا پروګرام مونږ خاص کر د هغو دپاره وکړو او دا مونږ اوس موجود یو مازدیګری دی او د کانګلۍ په بڼ کې موجود یو او بوټان یو د هغه اوبو نه ډک شوي دي او لکه ډېر ستړي شو خو مونږ وایي چې د کانګلۍ دې بڼ ته ور وخیجو او لکه د خپلو مسافرو وروڼو ته دا بڼ هم وښایو او دا واورې ورته هم وښایو او دا کته چې مونږ تاسو ته کومې علاقې وښویې دا د کانګلۍ وه او دا وخت چې مونږ موجود یو دا د کانګلۍ بڼ دی او بره په ونو کې هم واورې انښتې دي په مونږ پسې لکه راځي نو مینهوالو ډېر ښکلی موسم دی
او زه نورو خپلو وروڼو ته هم وایم چې لکه راشئ بنجوټ ته او خاص کر کانګلۍ ته راشئ. ډېرې تقریبا 2-3 فوټه واورې شوي دي په بره او ډېر ښکلی موسم دی او نور به زه تاسو ته څه ووایم خو مازدیګری دی نور هغه دی لږ ښکاري زما د تندي ته خالص را رسېدل دی په غرغړه باندې دی پرېوځي او مونږ مازدیګر له ځان راورسوو د کانګلۍ بڼ ته او کتونکو امید لرم چې ویډیو به ستاسو خوښه شوي او ماله اجازت راکوي د راتلونکي پروګرامه پورې. زریاف خان، بنجوټ نیوز د